أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم. دین وړاندې سورۃ نحل ذکر شو. دا سورۃ بنی اسرائیل ده او د دوالو ربط مناسبت دا ده چې داغه په اخر کې د صلحاو ذکر الله تعالی وکړو چې اصحاب کهف دي او په دې صورت کې د رئیس الصالحین ذکر الله تعالی کوي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د معراج او د عرش معلا د الله د حضور ذکر په دې صورت کې الله تعالی کوي. مسئلہ د معراج دا حق دا. معراج دو قسمه ده، یو روحانی او بل جسمانی. روحانی معراج خود هر چا کیږي، یو مقبول بندې د الله تعالی او هغه خوبونه ویني چې د عرش ته پاسه ولاړم او د الله سره زما حضور کیږي. نه دا خو په یو مسلمان کامل باندې دا صفت پراتلی شي. باقی معراج دلته مراد معراج جسمانی دی چې نبی علیہ السلام د خپل جسد اطهر سره د مکه معظمه د بیت الله شریف نه روان شوه دی. بیت المقدس ته پسورلې بوراق باندې تله دی د جبرئیل علیه السلام په معیت کې. دومره پورې معراج خو د قران نه ثابت دی او بیا د دینا ورستو د بیت المقدس نه بیا اسمان اول ته او د اسمان اول نه بیا اسمان ثانی ته او دغه شانتی عرش معلا ته. دغه معراج دا په ډیرو احادیث سره په اجماع د امت سره او په ډیرو ادله سره ثابت دی. داغه نه انکار هم د کفر په اندازه کې دی. ځکه چې دا احادیث متواتره دي او احادیث متواتره هغه مثبت د پرجیت دي. خیال کې رااله او دا معراج د نبی علیه السلام دا د بیداری په حالت کې د مسجد حرام نه مسجد اقصی ته د براق په واسطه باندې شوه دی. حدیثو کې راځي قاضی عیاض چې کوم نه هغه فرمایي چې د شلو نه زیات روایت هغه د معراج په حق کې راغلي دي. او علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرمائی حدیث الاسراء اجمع علیہ المسلمون. حدیث الاسراء اجمع علیہ المسلمون. ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرمائی چې د اسراء مسئله چې دا په دې باندې اجماع مسلمانانو کړی دا. وعارض عنه الزنادقه والملحدون وعارض عنه الزنادقه والملحدون. او د دې مسلې نه اعراض زنديقانو او ملحدینو کړي دي. خیال کراله کنه نه د شلو احادیثنا د شلو قوي احادیثنا د قاضي عیاض چې کوم نه پرای باندې دا معراج ثابتېږي. او د معراج بیان چې کوم دی نو هغه څه په بعض تفصیل سره دا دی چې نبی علیه السلام په کور د ام هانئ کې وو او جبرئیل علیه السلام وتراغه چې ته الله تعالی بلی اسمانونو
نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته براق په مسجد حرم کې ولاړو د بیت الله شریف په خوا کې براق ورته ولاړو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم پاغه باندې سور شو داسې براق داسې یو زناورو چې هغه د خر نه غټ او د اس نه وړوکی او چې څومره به نظر لګېده په دومره د نظر په انداز باندې به قدم کې ښودلو خیال کراله که نه کله چې نبی علیه السلام روانېدلو او بیا بیت مسجد اقصی ته ورسېدلو هلته کې اول تحیت المسجد وکړو او بیا 2 رکعاته مونځ د جبریل علیه السلام سره په مسجد اقصی کې وکړو بعض روایتو کې دا دي چې پیغمبران علیهم السلام په صور مثالیه سره حاضر شو ټول جمع وکړه 2 رکعات ادا کړل بیا یو اندر پایا د اسمان ناراضوانند شولا نبی علیہ السلام هغه ته وختلو او د اسمانونو نه پورته لاړ شو تر دې چې د عرش معلا کې د قلمونو اوازونه چې کم دین واورېدل سدرۃ المنتهى ته چې ورسېدو هلته کې جبرئیل علیه السلام هغه پاتې شو او هغه پورته د تللو قدرت نه لارو نو هغه د سدرۃ المنتهى سره پاتې شو سدرۃ المنتهى هغه ونه ده چې د هغې جړې هغه په جنت کې دي او د هغې څانګې هغه د عرش معلا سره لګېدلې دي او په دغه سدرۃ المنتهى باندې د فرشتو یو لوی چې کم دی نو یو لوی جماعت ولیدلو چې هغه د پروانو په شکل کې د ښایسته رنګونو په شکل کې هغه فرشتې په سدرۃ المنتهى باندې خورې شوي دلته یې رفرف هم ولیدلو چې هغه یو شنه غونډه کې پالکۍ وه د ریشمي او ټول افق هغې چې کم دی نه راګیر کړی و او دلته کې بیت المعمور هم ولیدو چې هغه د اول اسمان د پاسه یو جومات دی هغه جومات دی چې هلته او 1000 فرشتې ته نو روزانه طواف کوي او بیا د قیامت پورې د هغې نمبر نه راځي ابراهیم علیه السلام هم دلته ولیدلو او دلته چې کوم دی د جنت او د دوزخ چې کوم دی هغه سیاحت او سیر هم وکړو جنت هم ولیدلو جهنم هم چې کوم دی نو ولیدلو او په دې ځای کې په دې سدرۃ المنتهى کې 50 منځونه هم فرض شو او هغه 50 منځونه بیا موسی علیه السلام ته چې نبی علیه السلام په واپسۍ کې راغی هغه ته وی دا هغه ته تاسو کو ستا په امت باندې حکم څه حکم د الله طرف نه وشو وی 50 منځونه فرض شو وی دا ډېر ګران دي دا زما امت چې کوم ازمایلې دی هغه نه دی ادا کړي نستا امت هم نشي ادا کولای کمزورې دی دا کم کا نبی علیہ السلام لاړ شو 15 تکات کم شو په دویم ځل بیا موسی علیہ السلام د الله حبیب واپس ولېګو ودام ستا امت ته ګرانه د چې 15 منځونه دي کوي په هر ځل باندې بات تورات با او 15 منځونه به معاف کېدل اخر کې چې 15 پاتې شو بیا وته موسی علیه السلام فرمایل دا ډیره ګرانه ده چې ستا امت دا 15 منځونه دا ادا کی نبی علیه السلام وته فرمایل مال نور حیا راځي ځکه چې ماته الله تعالی فرمایلی دي تلک 50 ب50 15 منځونه به د باندې فرض کړل او د دې اجر او ثواب د 50 منځونه دي من جاء بالحسنه فله 10 امثالها خیال کراله دینه بعد بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې د الله سره سلیدل اسد قدرت نشانی لیدلې داغه نه بعد بیا الله تعالی دی واپس بیا بیت المقدس ته د بوراق په ذریعه باندې راغ بیا د بیت المقدس نه د بوراق په واسطه باندې مکه مکرمه ته او مسجد حرم ته راغی
خیال کراله کنه د دې واقعین ورستو دا حضرت جعفر طیار هغه هجرت کړو حبشه ته او هرقل د روم ته خیال کراله کنه خیال کراله او دغه دور کې دغه چې کم دی دا ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ چې دغه وخت کافرو هغه راغلی وو او نبی علیہ السلام ختم چې کم دی نو دا هرقل ته ولېږه چې ته مسلمان شه چې ستا دا ټول چې کم دی انګریزان مسلمانان شي الله بدل 2 اجر درکړي دغه هرقل د روم ته بیا نبی علیہ السلام دا خط لګلو نو ورستو دغه خط چې کله ولېګه او نو دا ابو سفیان راوختو د هرقل ابو سفیان راوخو ودا تاسو د علاقه سره دی تاسو خیال چې د پیغمبر دی کنه دی هغه وی چې دا زه کچره ما دغه وخت دروغ ویلې خو اسنه چې الله پرانه خپشي نه دروغ مې ونه وي ما وی زه نور څنګه شم ویلې خو دومره کار کړی دی چې نوې خبره اوس کړی دا په دینن پرون کې چې وای چې اسمانونو ته تلې ما په یو ورځ کې او بیا واپس راغلې ما نو دا ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ د بادشاہ راوختو وې د متعلق تاسو خیال دی نه هغه ته وی چې نور څنګه شم ویلې دغه یو خبره ده چې د معراج دعوی کړی دا خیال کراله نبی کریم صلی الله علیه وسلم دالته کې چې دا د نبی علیه السلام د معراج ذکر دا وشو الته کې یو اهل کتاب او د يهوديانو یو عالم هغه ورته دا خبره دا حقیقت ته دا خبره حقیقت ته چې نبی علیه السلام معراج ته تللی دی او ځکه ځای گواهی پدې کومه چې زه ملازم وم پدې بیت المقدس کې زه ملازم وم په مسجد اقصی کې او دې کې زه ملازم وم په دغه شپه باندې موږ دروازې بندولې یو دروازه په بند نه شوله هر څومره کوشش چې وشو هغه دروازه بند نه شوله معلومیږي دا چې دغه دروازه خدای د یو پیغمبر د لپاره محفوظ ساتلې و چې یو پیغمبر براځي او هغه به په دې جمعات کې مونږ کوي د دې وجه هغه دروازه بند نه شوله سار چې مونږ کتلو نو په مسجد اقصی کې نخې چې کم دین واکې د خپور راغلې وي او هغه معلومیږي دا چې هلته کې دا بوراقم تړلی شي او داغه د تړلو نښې هم موجود وي معلومیږي دا چې دا خبره حقیقت ده چې د الله حبیب صلی الله علیه وسلم معراج لا تللی دی او باقی دا مسجد اقصی دا یو لوی جماعت ته لکه څنګه چې مسجد حرم دا عظیم الشان جماعت ته چې د دې یو مونږ یو چې کم دینه په لاک باندې دی د مسجد اقصی یو مونږ هغه یو چې کم دینه په 50 زره دی د مسجد نبوي یو مونږ چې کم دینه هغه په 60 زره دی په بعض روایت کې هغه په 50 زره راځي او ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې ما د نبی علیہ السلام نه تاسو کو چې په دنیا کې د ټولو نړمبه جمعات څه ده ناغه ته وی چې مسجد حرام وی بیا مې ته تاسو کو چې بل بیا ورستو د ټولو نړمبه جمعات کم دی به مسجد اقصی ما وی بیا د دین ورستو بیا کم یو جمعات ته ټولو نه چې کم دین وړاندې دي انا بیا و فرمایل چې هغه مسجد تورو د کوه تور جمعات دا مخ کې دي خیال کرا لکه باقی د مسجد اقصی او د مسجد حرم د دې په میانت کې فاصله وې د سلويختو کالو چې مسجد حرم بنیاد مخ کې خوده شوی دی او د سلويخ کاله پس بیا د مسجد اقصی بنیاد چې کم دین دا کې خوده شوی دی
دا څلور جماعتونه دي چې وایي دا د دجال نه محفوظ دي، یو مسجد حرم او بل مسجد اقصی او بل مسجد نبوي او بل مسجد طور. امام احمد رحمت الله علیه په روایت باندې خیال کراله کنه دا څلور جماعتونه دا د دجال نه چې کوم دي دا محفوظ دي. باقی مسجد اقصی وای دا د سرو زرو او د سپینو زرو د جواهراتو نه پړمبي ځل باندې جوړ شو، جنات او په دې کې کار کاوه دا جماعت په جوړاو. خیال کراله بیا یو صحابي تاسو کو بیا رسول الله هغه جواهرات بیا چرته لاړ، هغه جواهرات بیا څه شو؟ دا الله حبيب وی فرمایله چې دا بخت نصر چې هغه د عراق یو حکمرانو هغه په بیت المقدس باندې حمله وکړه او وسو کاله حکومت کړو، نو هغه جواهرات هغه دغه بخت نصر چې کوم دی هغه لر کړیو. نو الله جل شانو فرمایي سبحان الذي ما اسرا بعبده، پاکی دا الله لرا د هر قسم عیبنا، هغه الله چې هغه د شپې شپې روان کو بنده خپل لرا. اسرا څه ته ویلی شي؟ د شپې سفر ته اسرا ویلی شي. د شپې روان کو بنده خپل لرا لیلن د شپې په حالت کې من المسجد الحرام، د مسجد حرام نه د بیت الله شریف نه روان کو الى المسجد الاقصى، مسجد اقصی ته الذي باركنا حوله، هغه مسجد اقصی چې مونږ برکت چولې دې چا پیره دا غینا. ولې دا د شام یو جماعت ته دلته الله برکات نازل کړی دي. لنوریو چې مونږ او خيو دې پیغمبر علی السلام ته من آیاتنا نشانه د قدرت خپل، بلا معجزات ته مونږ او خيو چې د جنت سیر دې د جهنم سیر دې. خیال کراله کنه او د عرش معلا سیر دې. انه بشک د الله تعالی چې ده هو السمیع البصیر، اوریدون کې اولیدون کې ده دا الله لیدون کې او اوریدون کې. رد شو په بریلیانو باندې پوښې به کنه ځکه دا هو د پاره د حصر راځي. خیال کراله کنه هو د پاره هو ضمیر فصل دی چې په مابین د اسم او د خبر کې راشي ما ناغي کې قصد او لکه تو زید هو المنطلق. وقد وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. دا مخکې عظمت د نبی علیه الصلاۃ والسلام ذکر خیال کراله کنه او دا عظمت د موسی علیه السلام الله ذکر کوي. خیال کراله ځکه د نبی علیه الصلاۃ والسلام شان واضح شو، دا د موسی علیه السلام شان الله تعالی ذکر کوي او قباحت د بنی اسرائیل دا ذکر کوي او په اخر کې بیا عظمت د قران پاک الله تعالی ذکر کوي. وآتینا موسی الکتاب، ورکړو موږ موسی علیه السلام ته آسمانی کتاب، وجعلناه هدى لبني اسرائیل، موږ ګرځولې دلرا هدایت لپاره د بنی اسرائیل. الله تتخذوا من دوني وکیلا، منی سي تاسو ما سوا زمانہ بل کار ساز. ما بنی اسرائیل ته دا پیغام را لګلو چې زمانہ بغیر بل کار ساز تاسو منی سي. ذریه من حملنا، یعنی یا ذریه، خیال کراله کا دا منادا د په تقدیر د حرف ندا سره. اے اولاد دا هغه پیغمبر، اے اولاد اے ذریه من حملنا، اے اولاد دا هغه پیغمبر چې مونږ بار کړی دی دغه اولاد لره معنوه سره د نوح علیه السلام نه. اے اولادونو دا هغه چا چې مونږ سواره کړی دی سره د نوح علیه السلام. دغه د بنی اسرائیل د چا اولاد دغه خلقو چې دا په د نوح علیه السلام سره په کشته کې سوارو. انه کان عبدا شکورا، بشکا د نوح علیه السلام د الله بندا شکر گزارو. وقضینا الی بنی اسرائیل، امونگا فیصله وکړه بنی اسرائیل ته په کتاب په کتاب د تورات کې. بنی اسرائیل ته مونږ دا فیصله چې کوم نه خپل اورولې و چې تاسو په فساد کوئ
لتفسدن فی الارض تاسو به فساد کوي پزماکه کې مرتين دو ځلې به تاسو فساد کوي او دغه فساد په نتیجه کې به پتا سو باندې حمله کی ولا تعلن او تاسو به تکبر کوي علوان کبیره په تکبر لوی سرا تاسو به څه کوي تاسو به تکبر کوي زیاته به کوي پیدا جا اوعد اولاهما هر کلا شراشی هغه وعده دلمبي فساد وعده راشي خیال کرا لک حضرت فساد بچو ها دی به شرک کولو خیال کرا لک او د الله تعالی حکمونه به ماتول بعثنا علیکم من براولیو پتا سو باندې عباد لنا بندگان خپل تاسو د سرکوبې د پاره با زدا سے بندگان راوچت کم ولی باسن شدیدن چې خاوندان د جګړې سخت دي یا خاوندان د سخت جګړې دي پجاسو دی بداخل شي خلال الديار پمیند کلو تاسو کې دا فوجونه براشي او تاسو بسکی تاسو بنيستو نابود وکانا وعدا مفعولا او دا وعده د الله تعالی پورا شوی دا دا فیصله مونږه کړې وا هغه وعده پورا شوی دا مفسرین حضرات فرمایي چې په بنی اسرائیل باندې 15 چې کم دینه حمله شوی په دې بنی اسرائیل د موسی علی السلام په دې قوم خیال کړه او دا بیانې چې دا اوله حمله چې وا هغه سليمان علیه السلام چې هغه د جمعات باندې او بیا وفات شو خیال کړه لکه چې سليمان علیه السلام وفات شو نو بنی اسرائیل دی فسادات شروع کړل لمبه حمله په دې باندې هغه چا وکړه د مصر بادشاہ په وکړه پوه شئ به کنه او د دې مجموعات د بیت المقدس د جمعات د مسجد اقصی هغه وران کو او د جمعات نه هغه سره او سپین چې کم دینه و تختول خارج چې کم دینه خراب دا لومبه حمله وا چې هغه د مصر بادشاہ په دې باندې کړی بیا 300 کال پس بیا يهوديانو بت پرستی ډیر کړلا او فسادات شروع کړلو نبیا بل بادشاہ د مصر هغه په حمله وکړه او هغه د يهوديان قتل کړل او جماعت وران دا دویمه حمله وا بیا څه زمانہ پس د بابل بادشاہ چې هغه بخت نصر دی هغه په حمله وکړه په دریم ځل باندې او د دې خاندان چې کوم دینه قتل کو خیال کرا لکه او جماعت خراب کو او بیا په څلورم ځل باندې بیا بخت نصر بیا په دې بنی اسرائیل باندې په يهودانو باندې حمله وکړه خیال کرا لکه او په بیت المقدس کې ور ولګاو خنزیران په کې ذبح کړل يهوديان جلاوطن کړل خیال کرا لکه او یا کالا دغه يهوديانو د جلاوطنې په شکل کې دا تیر کړل خیال کراله چې په شام کې د شام نه دی ویشل دغه بخت نصر دا سلور حمله شو بیا په پنځم ځل باندې د ایران بادشاہ هغه په بابل باندې حمله وکړه په عراق باندې په عراق حمله وکړه د بخت نصر چې کوم دینه په حکومت باندې يهوديان آزاد کړل د قیدونو نه او د جیلونو نه خیال کراله د ایران بادشاہ سره امدادو خیال کراله او بیت المقدس چې کوم دینه جوړ دا 15 حمله دا په بیت المقدس باندې شوی دي نو الله تعالی دغه حملو ذکر کوي ثم رددنا لكم الكرة عليهم بیا موږ واپس کړ تاسو لرا الكرة عليهم حمله کول پدی باندې پدغه دشمن باندې چې هغه څوک ته بخت نصر دی یا د مصر بادشاہ دی تاسو لمونږه پاغي باندې غلبه درکړه اے بنی اسرائیل وامددناکم مدد کو استاسو باموال پمالون سرا وبنینا پزامنو سرا وجعلناکم اکثر نفیرا مونږه وګرځاو تاسو لرا اکثر نفیرا غټ لخر تاسو له غټ لخر درکو
د دشمن په مقابله کې چې هغه دشمن یا د مصر خلقو او یا د بابل خلقو د عراق چې هغه بخت نصر دی ولې دوه ځلې حمله بخت نصر کړې ده او دوه ځلې حمله د مصر بادشاه کړې ده ان احسنتم کچره تاسو نیک اعمال وکړو احسنتم لانفسکم نیک عمل به وکړئ د پاره د ځان فائدہ استاسو ده وین اساتم کچره تاسو جرم نه وکړل بت پرستۍ وکړه پداها کبدی وکړه نه بدی مستاسو په نفسونو باندې دا لها په معنا د علیها سره کوشش وکړه هغه بدی مستاسو په نفسونو ده فیضا جاء وعد الاخرته هر کله چراشی هغه وعده ورستنه چې تاسو بیا ظلم وکړو نو وعده ورستنه چې تاسو راشي د څه لپاره لیسوء وجوهکم چې خراب شي مخونه تاسو خراب کی مخونه تاسو لرا ورسته وعده بس تاسو د لپاره ډیره مهلکای او تاسو رنگ به خراب کی وليدخل المسجد داخل بشي دشمنان تاسو مسجد اقصا ته دشمنان بس تاسو مسجد اقصا ته داخل شي کما دخلوه اول مره څنګه چې دي ته داخل شوی دي دغه جمعه ته اول مره په اول ځل باندې څنګه چې په اول ځل جمعه خراب کړي دي بیا هم جمعه خراب کی وليتبروا او هلاك بکی دی ما علو سو پوری چې دی غالبای تدبیرا په هلاک اولو سرا سو پوری چې دشمن غالبای تاسو بنورم هلاک کی عسى ربکم قریب د چرپ تاسو ان يرحمکم رحم کی پتا سو باندې کتا تو توبګار شولای الله به باندې رحم کی او د دشمن د ظلم نه بم بچ کی وین عدتم کچره تاسو زیاته وکو او ظلم وکو عدنا نمنګ بم واپس شو تاسو ته کتا تو واپس ولای په ظلم سره مونږ به واپس شو تاسو ته په انتقام سره پس سره عاد يعود واپسې ته ویل شي وجعلنا جهنم امون ګرځولې ده جهنم للکافرین حسویرا د کافرانو د پاره قید خانه جهنم دا خو د دنیا سزا ده د دنیا قید خانه ده او جهنم می بیا یو غټه قید خانه جوړه کړې ده د چا د پاره د کافرانو دا دوا خلاف وعده به تاسو کوي او دغه په نتیجه کې او په تاسو باندې حمله کیږي د دشمن پوښبه نو دا څلور حمله دا د يهوديانو د سرکوبۍ د پاره وي دوه د مصریانو او دوه د چا د بخت نصر او پنځمه حمله د دې د امداد د پاره وا چې هغه په بخت نصر باندې حمله وا او چا په حمله وکړه د ایران بادشاہانو په حمله خیال کړه او ایران په هغه زمانه کې یو ډیر قوت په تمامه دنیا کې دوه غټ قوتونه یو ایرانو او بل چې کم دین روم او بل کې په دې زمانه کې مې نه غټ قوت ځم چې د امریکای نه غټ قوت ته چا دی دا د ایران دی په شبه کنه یو ایران چې کم دین هغه امریکای ته څه دی جواب ورکړي بل څوک ته دی جواب ورکول نشته خیال کړه ان هذا القران دا مخکې بیان د عظمت موسی علیه السلام د تورات ذکر شو دا عظمت قران پاک الله ذکر کوي ان هذا القران بشکدا قران پاک چې دی يهدي للتي هي اقوم رهنمایي کوي اغلار ته چې ډېر محکمه لار ده اغلار ته چې ډېر محکمه لار ده چې د اسلام لار ده ويبشر المؤمنين ادا قران پاک زیر ور کوي مؤمنانو ته الذين اغ مؤمنان يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا زیر د څور کوي چې د دې ایمان والو د فر لوی اجر الله مقرر کړی وان الذين لا يؤمنون بالاخره اغ خلق چې ایمان نه لري په آخرت باندې اعتدنا لهم عذابا اليما مون تیار کړی د دې لپاره عذاب درناک ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير دعاګانې کوي انسان د شر د پاره پشان د دعا کولو د خیر دا انسان کافر د سچل کې دا مذمت د کافرین او الله ذکر کوي چې دا انسان کافر څنګه چې د ځان د پاره د خیر دعاګانې کوي د شر دعاګانې هم کوي وې دا عذاب بکل راځي
دا ستا د عذاب به کله راځي وکان الانسان دا انسان عجولا ډیر تلوار ګران دی ډیر تلوار ګران دی پوش وجعلنا الليل والنهار آیتین مونږه ګرځولې دي ها دا څنګه چې آیاتونه د قران پاک ذکر شو ها وس یو دوه نشانه نور الله ذکر کوي څنګه چې قران پاک نشانه د هدایت ته نشپا ورځم دا نشانی دي خیال کراله کنه دا د الله تعالی د هدایت نشانی دي چې څوک به څه کوي ها سوچ په کوي ګرځولې د مونږه شپې لره او ورځ لره آیتین یو دوه معجزې ها دوه معجزې او نخ مونږه ګرځولې د حق فمحونا آیت الليل مونږه ما هوکو هغه نشانه د شپې لره د شپې ها کوم نشانه چې دا مونږه ما هوکو د پاتې په نشانه د سره شي د ورځې راشي وجعلنا آیت النهار مونږ ګرځولې دا نشانه د ورځې مبصرتن روخانه ها د ورځې نشانه روخانه ده انسانان بل د چا په قدرت کې نشته چې شپه راولي یا سره راولي ورځ راولي دا معجزې دي ها دا د الله تعالی معجزې دي پوښي شپه ځان له معجزه ده او ورځ صدا ځان له معجزه ده پوښ ها شپه د آرام د پاره ها پیدا کړی دا او ورځ چې دنو دایدو ها د کسب او د کار د پاره لتبتغوا د دې د پاره ها دا ورځ د صدا پاره لتبتغوا فضلا من ربکم چې تاسو طلب وکړئ د فضل درفل ولتعلموا د دې د پاره چې تاسو معلوم کړئ عدد سنین اشمار د کلونو ول حساب او د حساب د دې شپې د ورځې نه سم معلومیږي د کلونو ها او د حسابونو وکل شیء هر یو شی چې د فصلنا او تفصیلا مونږ بیان کړی دی په تفصیل سره وکل انسان الزمنا هر یو انسان مونږه پیوس کړی دی د سره طائره عمل نامه د فی عنقه په سټ تدکه ها د هر انسان سره عمل نامه په سټ کې صدا ها زوړند ده پوښ به کنه ها مراد دینا هغه صحیفه د اعمالو ده ها نه دی نه ولې بل سوکینی لیکن د هر انسان صحیفه د اعمالو د 60 ته ځوړند ده چې د څومره اعمال کوي هغه لیکل کېږي فرشتي ضبط کوي ها او هغه بیا هغه خطونه بیا راغونډيږي ها هغه بیا چرته دي غټ رجستر ته بیا خيږي پوه شو به کنه کتوی سجل للكتب کما بدانا اول خلق نعيد خیال کړه ونخرج له من بظاهر کو د انسان د پاره یوم القیامت پورز د قیامت کتابن یو عظیم الشان کتاب چاغه د سجل ویلې شي هغه عظیم الشان کتاب ولا مونږ راو باس یلقاو چې د ملاقات کې دا غي سره منشورا چې هغه به کولاو وی کولاو بدتا هغه کتاب چې کوم نه الله تعالی پیش پوښ به کنه ها نه د هر انسان سره اعمال چې کم خپل دي لازم ملزوم دي څنګه چې هار د بنده په چټ کې پروت وي ها او دا ها دغه هار چې کم دینو هغه ځوړندي د قشان عمل نامه د هر انسان دغه سره سي دا ځوړند او حضرت قتاده رحمت الله علیه فرمای چې هر انسان بخپل عمل نامه لولي چې کله ها دیو بیا دوباره ژوند وته الله ورکی د تبالا علم ورکړي نه الله بو تتوي اقرا کتابک ول ولا د خپل عمل نامې لرا دی به بالکل ان پړوي جاهل وي خو التبسشي عالم ش کفا بنفسک کافی د نفس تا الیومنن علیک حسیبا پتا بن حساب غسن دبل چا حساب تاجت نشته دی پوښ به کنه ها ته خپل د خپل ځان د پاره صحیح محاسبه من اهتدى چا هدایت قبول کو فینما یهتدی نفسه بشک د هدایت قبلې د پاره د ځان ومن ضل سوچ بیلار شو فینما یذل علیها بشک د گمراه کیږي په نقصان د ځان ولا تجروا وادره وزر اخرى نشي بار کوله یو مجرم انسان گناه د بل لرا گناه د بل هغه نشي بار کوله په دې شکل ها چې هغه د خپل ګنا نه خلاص شي او دې ته نه دغه بوج واخلي خیال کړه البته ها کچری یو بنده د خپل ګناه هم کوي د بل د ګناه د لپاره سبب جوړ شي ردا د ګناه کې دي ها نبي خپل ګناه هم دي
او د بل د عمل هغه ګناه به هم دتا هغه به ورته ورکیږي. څنګه چې حدیث کې راځي چې من سن سنتا سیئه فعليه وزرها ووزر من عمل بها وما كنا معذبين. نه مونږ عذاب ورکوون کی چاله مونږ عذاب نه ورکو حتی نبعث رسولا حتی چې راولېږو مونږه رسول لرا. یو قوم له مونږ عذاب نه ورکو حتی چې مونږ ته رسول راولېږو او حق ورته واضح شي د هغې نه بعد بیا الله تعالی عذاب ورکوي چې څوک یې ونه مني. اورې که یو حدیث کې راځي چې یو انسان به نیک اعمال کړي خو په عملنامه کې به نه لیکلی شوي. یو انسان به نیک اعمال کړي خو په عملنامه کې به نه لیکلی شوي. دا انسان به چې کوم دی نو فریاد وکړي چې یا الله ما خو پلان کې نیک عمل کړی او هغه لیکلی شوی نه دی. حالانکه تا خو فرمایلی دي چې وکل انسان الزمناه طائره فی عنقه. د هر انسان سر ته چې کوم دی نو هغه عملنامه ځوړند دی. نو زما دا پلان کې عمل مې کړی دی او هغه لیکلی شوی نه دی. الله جل شانو به ورته فرمایي چې تا غیبت کړی و هغه غیبت ته وجه نه ستا هغه نیک عمل څه دي هغه محو شوي دي. هغه څه دي هغه محو شوي. څنګه چې نیک اعمال بدی شي دي دارنګه بدی شي دي هغه نیک اعمال څه کوي شي. واذا اردنا ان نهلك قريه هر کله چې موږ اراده وکړو چې هلاک یو کلی لرا الله پاک د ذکر وکړو چې ما زه ال یو کلی له عذاب ورکوم چې مخکې وته پیغمبر ولېږم نو دا خپل یو دا قانون اظهار کوي هغه قانون ظاهري. کله چې موږ اراده وکړو چې هلاک یو کلی لرا کله چې موږ د یو کلی د هلاکت اراده وکړو نو الته کې مونږه واعظان راولېږو پیغمبر راولېږو د پیغمبر وارثان راولېږو هغه وعظ وکي او چې وعظ وکي داغه کلی غټان داغه نه خلاف وکي. خیال کراله په دې باندې حجت قائم شي او بیا په دغه کلی باندې عذاب راځي. کله چې موږ اراده وکړو چې هلاک یو کلی لرا امرنا متر ولید الله په علم کې خوار سشته ده الله ته دا معلومه ده چې دا کله به هلاکیږي د خپل بدای په وجه باندې نو الله تعالی او تمخ کې پیغمبران راولېږي او د پیغمبرانو وارثان راولېږي په پڅکو دوی نه فرمانی وکي فيها په دغه کلی کې په حق عليه القول ثابت شي پاغي باندې په حق عليه القول ثابت شي په دې باندې هغه حکم د الله تعالی پدمرناها دغه کلمونګه هلاکو تدمیرا په هلاکولو سره بیمار ستوي هلاکت وکما هلاکنا او ډیر هلاک کړي دي مونږه منل قرونه د قومونو نام بعدینو پس نوح علیہ السلام نا څنګه چې د نوح علیہ السلام قوم هلاک شو دغه شان ډیر قومونه مونږ هلاک کړي وکفا بربک کافی دې ربستا بذنوب عباده په ګناهونو د بندگانو خپل باندې خبيرم بصیرا په دغه ګناهونو باندې الله خبردار دی او نظر کوونکی دی بصیر دی لیدونکی. خبير ویل شي عالم د باطن ته او شهید ویل شي عالم د ظاهر ته او علیم عام دی علیم څه دی عام. نو د الله تعالی حکمت او عادت دا دی چې الله خامخا رسول را لېږي هر یو کلی ته الله تعالی رسول را لېږي د دې لپاره چې حجت په دې باندې څه شي قایم شي. ګوره دا د الله تعالی حجت ته چې په هر کلی کې الله علما پیدا کړي نو څه لپاره چې علما حق بیان کړي او داغه نه ورستو هغه خلق نافرمانه شي نو د سزا حجت پاغي باندې څه شي د سزا حجت پاغي باندې قایم شي. خیال کړه
او نو دا یو سوال واردېږي چیرې الله تعالی د یو کلی د هلاکولو اراده وکړي نو وروسته ته پیغمبر راولېږي د دې نه خو معلومیږي چې دا خدای پاک هلاکوي خدا ورته یو بانه جوړه کړي چې پیغمبر ولا راولېږي پوه شئ به کنه دا یو سوال دی جواب دا دی چې الله تعالی خو عالم الغیب دی الله ته د خلقو اختیار او د دې اراده ټول معلوم دي چې دی په خپل اختیار سره څه کوي جرم به کوي او نافرمانی به کوي نه پیغمبر و تراولېږي هغه و توعد او نصیحتو کی حجت په دې باندې څه شي کامل شي بیا ورسره په الله تعالی عذاب را من کان یرید العاجله څوک چې اراده لري د دنیا څوک چې اراده لري د څه د دنیا چې کوم نه د خوشالو عجلنا له فیها من پتلوار سره ورکو دتا فیها په دې دنیا کې ما نشا هغه چې د مونږ اراده شي لمن دا هغه چا د پاره نوري د چې مونږ اراده وکي ثم جعلنا له یعنی څوک په خپل ژوندۍ کې څه غواړي صرف دنیا غواړي د آخرت خواهشمن نه نمون ولا په دنیا کې چې څومره مقرر کړي هغه ولا ورکو ثم جعلنا له جهنم بیا مونږه مقرر کو د لپاره جهنم یصلاها چې دې به داخليږي هغه ته مذموم مدحورا پدا چې حال کې چې دې بسې مذموم وي معنا لا مدحور شړلې شوی دحور ویلې شي شړلو ته ا مذموم معنا قبیحه دیبا جهنم ته داخل شي په ډېر بدرنګي کې او ډېر شړلې شوی ومن اراد الاخرته څوک چې اراده وکړي د آخرت اعمال خپل د دې لپاره کوي چې زما آخرت خیسته شي وسعالها سعيها کوشش کوي د آخرت لپاره وهو مؤمن پدا خیال کې چې د مؤمنی دغه د کافر هیڅ یو عمل قبول نه دی لا هو مؤمن ولا شرط ښا چې د آخرت اراده کوي خو سره د ایمان و چې دوانو مخیرت غواړي شکانو مخیرت غواړي اهل کتابو مخیرت غواړي لیکن ایمان نشته د دې وجنه داغي هغه اعمال چې هغه قبول نه دي په ولای کدا کسان چې کانا سایهم مشکورا د دې سعی چې دا قبول شوه دا د دې د سعی شکر شوه دی ولن نمد هؤلاء دا ټول قومونه چې دي موږ مدد کوو د دې سره هغه سدي دا هؤلاء چې هغه ایمان والدي وهؤلاء او دارنګ دا نور کسان چې هغه کفر والدي د ټول سره مونږه مدد کوو د مدد سره د سکو من عطاء ربک د بخشش طرف ستا ایمان والدي هغه لم رزق ورکو خپل عطیه ورکو اګه کفر والدین هم وما كان عطاء ربک نه د بخشش طرف ستا محظورا منع کړي شوی د الله بخشش د هیڅ نه منع نه د دنیا رزق دواړو ته میلاوي انظر وګورک اے حبیبا کیف فضلنا بعضهم علی بعض څنګه مون فضیلت ورکړې ده باج ته په باج باندې وګورا یا حبیبا چې ما څنګه دا مخلوق کې تفاوت پیدا کړې ده طبقاتی ژوند میں په مخلوق کې پیدا کړې ده نغوي کمیونست وی طبقات دا د انسان په خپل جوړي پوه شئ به کنه طبقات انسان په خپل جوړي پوه شئ به کنه ورنه چې کم دینو په دغه کې مساوات فرض ده پس کې په قوم کې مساوات فرض ده نه طبقات دا د الله د طرف نه دي ګوره چاله الله خایس ورکړي دي چاله نه دی ورکړي چاله قوت ورکړي چاله نه دی ورکړي دغه چې رزق کې الله تعالی تفاوت کړي چاله ډیر ورکړي چاله لګ ورکړي پوښ رزق هم د الله تقسیم دی او د دنیا ټول چې کم دینو حالات هغه څه دي د الله د طرف نه دي خیال کرا لک نداسه ګوره کفار ته الله فضیلت په نصاب په مسلمانانو ور کړی دی په اعتبار د سره د مال او د نعمت سره مال او د نعمت د کافرانو ډیر دي د مسلمانانو کم دي ولل اخرت اصل کې فضیلت د اخرت چې دی دغه مدار د نجات دی ولل اخرت خامخه اخرت چې دی اکبر درجات دا ډیرو درجات والده اخرت
دا لوی درجات تاغي چې کم دین واکدي واکبرو او ډیر لوی دی تفضیلا په فضیلت سره آخرت په اعتبار د فضیلت سره د درجات سره څه دی دا ډیر لوی دی خیال کراله او نو وقل كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك د دې پتايت کې بل آیات کریمه وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا د دې اعمال چې کوم دین هغه به الله تعالی نشته نابود خیال کراله کنه او رزق چې الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر کمول د رزق او دا کمول د رزق او زیاتول دا د الله دی پوه شئ او سعدی بابا مصلح الدین سعدی شیرازی رحمت الله علیه هغه چې کم دینو د پارسی شعر ویل دی ښا ادیم زمین سفره عام اوستو بری خوانی اغما چه دشمن چه دوستو ادیم زمین سفره عام اوستو دا ککوڑه دزمکی چه ده دا دسترخان عام دا اللہ تعالی ده بری خوانی اغما چه دشمن چه دوستو پا ده دی لوٹماره پا ده دسترخان بانی چه دشمن ده او چه دوست ده دوارو تا اللہ تعالی دا دسترخان غړولې دي پوه شئ لا تجعل مع الله یا اله الها اخر مگر زوا د الله سره بل خدای د الله سره شرک مکه د دین اورستو دا مخ کې بیان د سو د خیال کراله کنه د مذمت شرک او اثبات توحید دغه ذکر شو او دین ورستو څو پنځله احکام الله تعالی ذکر کوي خیال کراله چې هغه حقوق العباد دي هغه احکام څه دي حقوق العباد دي دا فرمایي لا تجعل مع الله الها اخر مگر زواد الله سره بل خدای دا اول حکم د څه د توحید د الله فتقعد تبکین مذموما مخذولا قبیح ګرځول شوی او رسوا کړي شوی کتا شرک کو نه قبیح بشي رسوا بش وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه الله فیصله کړی دا چې عبادت مکوئ بغیر د الله نه الله فیصله کړی دا چې د یو الله عبادت وکوي اوس پنځله احکام د حقوق العباد الله تعالی بیانوي وبالوالدین احسانا د مور پلار سره احسان کوي دا لمبه حکم اما یبلغن عندك الكبر احدهما کورسیږي پنستا باندې بډاوالی تا یو د دینا او کلاهما یا دواړه فلا تقل لهما اف ورتموایا ولا تنهرهما مرت ذیلرا وقل لهما قولا کریما خبر وتنار ما خبره چې دې جوړته تکلیف نه رسي خیال کراله حدیث کې راځي تفسیر بیهقی دا بیهقی کتاب د حدیث دی د ابن عباس رضی الله عنه روایت نقل کړی دی وای کم بنده چې د والدینو تابعدار وي داغه د پاره د جنت وبو بار دروازې کولاو او چې کم بنده د والدینو نه فرمانای دته د جهنم وبو بار دروازې کولاو خیال کړه او پدې کې چې یو تن ژوند دی یا مور او یا پلار نه یا ورته د جنت دروازه کولاوي یا د جهنم کده دغه مور پلار دغه یا مور یا دغه پلار راضي ساتي د جنت دروازه وته کولاوي د اعمال په مخه باندې جنت ته داخلي او کچره دا د نافرمانوي بیا د جهنم دروازه ورته کولاوي او یو صحابي تفوس کوي یا رسول الله وان ظلماه اگر کدا مور پلار په دمانه ظالمانی خیال کراله بیا بم دیتا بيداری کوي نبی علیہ السلام متفرمای وان ظلماه درې ځله وته فرمای
اگر کدا مور پلار په دمانه ظالمانی خدای به بسکه دی به تابعداري کوي خیال کراله ایو بل حدیث کې را دي چې څوک مور پلار ته په یو ځل په نظر د ترس او د رحمت باندې وګوري اندله د حج مبرور ثواب میلاوش د قبول حج ثواب ته میلاوش اصحاب کرام تپوس کوي یا رسول الله اگر کدا ورځه سل ځلې د مور پلار ته په نظر رحمت سره ګوري د الله حبيب ته فرمایي کسل ځلې د په نظر رحمت سره ګوري الله تعالی بدل د حج مقبول ثواب په هر ځل باندې ورکړي پوښښ یعنی سل مرتبه بدته ثواب چې کم نه میلاو شي ځکه چې د الله په خزانو کې کمی نشته وقفز لهما جناح الذل کوچ کا د مور پلار ته هغه وزر د ذلت من الرحمت د وجد ترسنا وقر رب ارحمهما دعاګانې ورته کوا اے رب زما رحم کې په دې مور پلار زما باندې کما رب بیانې صغیرا سرنګ چې زما پرورش کړي دې په ماشوم والی کې ربکم عالم بما فی نفوسکم رب تاسو عالم دې پاغ رازونو چې په نفسونو تاسو کې دي خیال کړه الله تاسو د باطن علم دی ان تکونو صالحین کجره تاسو صالحان کتاو صالحان او د مور پلار قدرم فضل کې دي نک بیام کا غلطی د نکیږي الله معافی کوونکی دی فانه کان للاوابین غفورا الله تعالی د پاره د رجوع کوونکو بخشش لیکونکی دی څوک چې الله ته رجوع کوي الله او ته بخشش کوي اواب څه ته ویل شي رجوع کون کیتا آب یعوب ستوي رجوع ته ویل شي او ویل شي الرجوع مره بعد مره انه كان للها خیال کرا لك فانه يتوب الى الله یو توب دیخا توب رجوع الندامت ته وي رجوع الندامت ته یو اوب دی اگر رجوع مره بعد مره ته وي یو صوب دی اگر رجوع الاجر توي رجوع الاجر اوريك ان الينا ايابهم ثم ان علينا حساب دا لمبه حکم شو چې د والدینو احسان سره احسان کوي دویم حکم وات ذل قربا قو کوي خپلوانو ته حق دا خپلوانو ته حق خپل ورکو ستارشتہ دار دے معذور دے داغه پرورش کوا هغه خپل حق ورکوا خوش بک والمسکینا دارنګ مسکینانو ته وابن السبیل مسافرانو ته دیتا حقوق خپل ورکوي ولا تبذر تبذیرا دا دریم حکم دے تبذیر مکو فضول خرچی مکو یو اسراف دے هغه حلال مال بے ځای لګول یو تبذیر دے خوش بک هغه مال لګول په حرامو کې اسراف دیته وی لکه ته په یو روټه مړیږي او درې خوري پوښې به کنه دیته اسراف یو تبذیر دی نو تبذیر څه ته وای حلال مال دی ګټلې لیکن په جوارو کې لګي پوښې به کنه په شرابونو کې لګي دیته تبذیر وایي خیال کړه ان المبذرین بشک تبذیر کوونکی چې دي کانو اخوان الشیاطین دارونه د شیطانانو دي وکانه الشیطان لربی کفورا او د شیطان د پاره د خپل رب نه شکر و اما تورزن عنهم ابتغاء رحمت من ربک ترجوها کچری تمخ وګرځید د مور پلارنا ابتغاء رحمت من عنهم ضمیر خټول تراجه دي دا مسکینان او یتیمانان دې د نشه شی غواړي تو یرا دی وخت ز ډیر کمزورې ما خپکیږي ما کچری تمخ وګرځي د دینه د پاره د طلب د رحمت تعالی تعالی چیرې الله را باندې فضل کو نزبستا سو حساب کوم ترجوها چې ته امید لري د رحمت تعالی تعالی فقل لهم وایدیتا قولا میسورا خبر د اسانه خبر نرم او سره بیا کوم خیال کړه فقل لهم قولا میسورا او ادے حدیث کې را دي
چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته د غنیمت څه کپړه راغلی و او هغه بیا چې تقسیم کړل نو هغه ختم شو پدې کې نور سوالګلی رالو چې څه موږ په کې صادر پکار دی یا کپڑے پکار دی ها نبی علیه الصلاۃ والسلام ها تدا آیات کریمه نازل شو چې کله څه شی نشته دی او ستانه خلق غواړي ته تسکوا قولا میسورا ها نرم خبره وسره چیرې الله تعالی رحم کو او بیا غنیمت راغی تاسو له بزه حصہ کو کوشش وکړه سخت خبره او سخت جواب چې کم دینه داخل کوتا مور او یو بل حدیث کې راځي تفسیر قرطبی نے نقل کړی دی چې دا آیات کریمه په دې باب کې راغله او چې ها یو سړی سوالګر نبی علی السلام ته راغی دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم پیدا ګمان راغی چې دا سړی دا یا جوارګر دی یا د څه دی شرابي دی دله کته امداد وکما نه دی په دې شرابو کې یا په دې جواری کې به لګي ها نو الت ها هغه دا آیات کریمه نازل شو چې فقل لهم قولا میسورا کته نه مخ ګرځي ها نو بیا خیر د دې ته څه کوا خبر وسره نرم ولا تجعل يدك دا څلورم حکم دی دغه 15 احکام مگر زوال لاس پل مغلولتن بند الى عنقك سرتا لا سرتا مگر زوال خیال کرا لك ها دا بخیل سره چې کنه د آلات جیب ته نزي کم طرف ته زی ها سټ غاړي ته لاړ شي دا چې سټ وګرای ها ويره وبشي که خیری کوشش وکړه الله فرمای لاس چې کم نه سټ غاړي ته مگر زوال ولا تبسط ما پراخه کوا لاس لرا لاس دورم مکولاو کل البس چې نهایت کولاو کې پتا قدم ملوم محصورات بکینه ملامت او استله ملامت او استله چې ته د جیب څه پیسې د سره دی هغه ټول خیراتی ورکې پوښې به کنه سباله تخپل بچی راغی داجی مال پیسې راکا پوښې به کنه ها نو هغه ته بسوای پوښې به کنه دا که شانتی بیا خپېمانه ها او ستړی کې ها پکور کې دی اجازه راغی خزه د نغواړي ها او پیسې د سره نه د پاتې شوی پوښې به کنه بیا به معلومه محصور بای پوښې به کنه ان ربک یبسط الرزق بشکر ابستا پراخه کوي رزق لرا دې مې شا چاته چې را دو کې ويقدر او کمای ها بسط او قدر دا د الله د طرف نه ها قدر ویلی شي کمی تا انه کان به عبادی خبیرا بصیرا الله په خپل بندگانو باندې صاحب د علم او د بصیرت ته ولا تقتلوا اولادکم داش پکم حکم دی مقتلوي اولاد فل خشیت املاق د یری د غربت نه فل اولاد مقتلوي د یری د غربت دا په زمانہ د جاهلیت کې با ها څنګه چې لونه به ژوندې خولې د شرم د پیغور د وجنه چې سبب راته خلق پیغور کې جدا خو د پلان کې چې کم دینه څه دی ها د پلان کې ها لور دا نو داسې ها دی به زامنم قتلول چې دی د بسبا څور کوم دی به څوخري ها نو دا به وجه ها وسو علما کرام لیکي چې دې زمانہ کې کم خلق چې خپل بچی د علم نه محرومه کې د علم دین نه د دنیا علوم وتوخی خو د دین د علوم نه محرومه کې د دې د پاره چې کچری دوی ته مونږ دین خایو ها سبب دوی وږي شي خیال کراله دام قتل حکمی دی قتل د خپل اولاد قتل کو چې دین ورته ونه خودلو ها او د دین نه محرومه پاتې شو د خپل اولاد څو د غربت توجنه دا قتل نحنو نرزقهم مونږ رزق ورکو دی اولادونو تاسو ته او ایاکم تاسو ته ګور الله تعالی بچی مخکې کړی دی ها چې دی بچو تاسو ته رزق ورکوم او تاسو ته هم رزق درکوم ان قتلهم بشکا قتل د بچو چې دی کان خطان کبیره دا ډېر لوی ګناه دی ولا تقربوا الزنا دا وم حکم دی منځ دې کېږي تاسو زنا ته منځ دې کېږي خیال کړه ها دلته لا تفعلوا الزنا ګوره ونه وي صحیح وي لا تقربوا پوښې به یعنی د دې اسباب ته منځ دې کېږي اسباب د زنا سدي ها دا نظر کولو په وګونو باندې دا ها دغه خبره دا د شهوت خبره اوریدله خیال کړه لکه
په خپو باندې ورته تللو په